الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والصوم لي وأنا أجزي به والصوم جنة من النار ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وإن جهل على أحدكم جاهل وهو الصائم فليقل إني صائم إني صائم دا بل روایت تے پدې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روزه‌دار د اجر تذکره کوي چې الله تعالی هر یو نیکی چې یو انسان یو نیکی وکي نو کم از کم په لس باندې بدلی او زیاتو نه زیات وسوا د دین سوا والله یضاعف لمن یشاء بغیر حساب. الله پاک اخلاص ته ګوري. او بیا کله چې د روژې ذکر راغی نو د هغې په باره کې الله تعالی وفرمیل چې روژه خالص زما دپاره ده او د دې اجر به زه ورکومه. نو په دې کې د روژې د کثرت اجر تذکره کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام او بیا د روژهدار څه فضایل بیانوي او د هغې نه پس روژهدار ته څه نصیحت کوي چې روژه کې یو سړی ستا سره جهالت کار کوي، کنسل کوي، جګړه کوي، نو تاله څه کول پکار دي. نو نن په دې حدیث مبارک کې دغه درې قسمه خبرې قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی ان ربکم یقول یقینا ستاسو رب فرمای الله څه فرمای کل حسنة بعشر امثالها هر یو نیکی دا په لس چنده باندې را یعنی د هر یوې نیکۍ ثواب چې کم دی نو لس چنده دی. قرآن کې ځای په ځای الله فرمایي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها تر څو پورې الی 700 ضعف تر 700 پورې 900 پورې. الله د انسان اخلاص ته ګوري چې څومره یو انسان یو عمل په اخلاص سره کوي او د شریعت د ښوولې طریقې مطابق کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقې سره نو دومره د دې اجر په بره باندې ځي. نو د هرې نیکۍ ثواب کم از کم په لس باندې او زیاتو نه زیات 900 یضاعف لمن یشاء بغیر حساب بې حسابه. او مخکې بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې زما رب د روژې موافق متعلق فرمای والصوم لی وانا اجزی به او روژه دا خو زما دپاره ده وانا اجزی به او زه به د دې بدله ورکوم. د روژې بدله الله تعالی په خپل ځان باندې پرېښوده چې د دې بدله به زه ورکوم ځکه والصوم لی روژه خالص زما دپاره ده. نور عباداتو کې ریا چې کم دی نو کیدی شي یو انسان مونځ کوي او د ده په زړه کې رایي چې خلک ما ته مونږګزاره وایي، صدقه ورکوي، خلک راته سخي وایي. اوس روژه چې کم دی د روژې متعلق خو څوک د چا نه خبرېږي تر څو پورې تا چاته ویلې نه زما روژه ده. روژه خالص د الله دپاره نه انسان ستا نه خبرېږي. لکه صاحب د هدایې چې کم دی هدایه چې لیکلې ده نو 14 کالو کې لیکلې ده او 14 کاله مسلسل صاحب د هدایې چې کم دی نو دا روژهدارو او د ده نه څوک خبر نه و چې د روژه ده او که نه ده. د کوره به ډوډۍ ولېږلې شوه نو ده به چې کم دی نو طلباو باندې وخوروله
نو کور کې خلک چې کم دی هغو دا خیالو که موږ خوراک لیږو دی مدرسه کې هلته خوري او طالب علم طلباو له چې به خوراک ورکړه نو طلباو ته به راسې خبره ظاهره شوي شاید د کور خوړلي 14 کاله کې هدایه ولیکلی شو او 14 کاله د ده روژه وه چا ته پته ونه لګېده نو روژه خالص د الله د رضا لپاره او که یو سړی نه نسي غسلخانې ته ورننوځه د غسل په اراده باندې اول ته وبس کا انسانان خو تا نه ني خو ته چې هلته هم روژه نه ماتې او په ځان تنده تیرې نو دا خالص د الله د رضا لپاره د نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زما رب وایي والصوم لی وانا اجزي به روژه زما دپاره ده او زه به د دې بدله ورکوم او بیا دا خبره هم واضحه ده چې کله الله پاک د روژې بدله ورکوي نو که موږ او تاسو وګورو هر یو انسان دا د خپل وس مطابق ورکړه ورکوي مثال به طور باندې عام معتدل انسانی دله یو غریب راغی او د ده نه څه مطالبه وکړي څه خیر زکات یې وغواړي نو دی د خپل وس مطابق 15 روپۍ یا 10 روپۍ ورکړي او که لږ غونته ښه مالداري نو دی د خپل وس مطابق 50 روپۍ ورکړي وس که چېرته کې یو امینیم پې دی یا د کلي یو بل مالدار دی نو دی 15 روپۍ یا 10 روپۍ نه ورکوي ځکه دا د شان مطابق نه دي دی به خامخا 100 ورکوي او که د ملک بادشاه له یو سړی ورشي نو هغه په 100 روپو مطابق 100 روپۍ هم نه ورکوي دا هم د هغه د شان سره مناسب نه دي دی به خامخا 1000 ورکوي 10,000 به ورکوي 20,000 به ورکوي همدغه شانتي الله ذات لوی دی اوس چې الله فرمایي وانا اجزي به زه به د روژې بدله ورکوم نو الله به د خپل شان مطابق څومره لوی اجر ورکوي د دې نه معلومه شوه چې د روژې اجر دا انسان ته نه دی معلوم الله د خپل شان مطابق به چې کوم دی نو اجر ورکوي او بیا زیاتره خوند او د مزې خبره ده چې بعضې علماو فرمایلي د الفاظ دي سیري چې وانا اجزا به الله فرمایي زه د دې روژې په خپله بدلی ما الله به خپله ځان چې کوم دی نو د روژې په بدله کې انسان له ورکوي خپله رضا به ورکوي نو دا خو بیا نور علی نور دا خو ډیره زیاته لویه خبره شو چې الله تعالی خپل ځان یعنې خپله رضا ورکي ځکه چې الله خپل ځان د دې روژې په بدله کې درکړه خپله رضا یې درکړه نو بیا خو هر سره ستا شو نو محمود غزنوي یو وزیر دی ایاز نومې دی نو د ده به د ایاز سره ډېره مینه و ځکه دا ډېر هوښیار نو نورو وزراو چې کوم دی شکایت وکړو چې یاره موږ ټول یو شان کارونه کوو د ده د ایاز سره زیاته مینه ده نو شکایت ورسید محمود غزنوي ته نو ده وی چې زه څه موقع به راشي زه به دې وپوه کړم یو ورځ چې کوم دی نو محمود غزنوي ټول راغونډ شي راغونډ شو نو محمود غزنوي د خپلو وزراو ته حکم وکړو هلکه ما یو فیصله کړې ده فیصله دا ده چې دا هر سره پراتري خزانې دي نو کم یو انسان چې په کم باندې لاس د پاسه کېښود دا به راغی ټولو منډې کړې چا په سونه لاس کېښود چا په بل قیمتي اشیاو باندې لاس کېښود او ایاز وزیر چې کم دی د کم سره چې به د محمود غزنوي مینه وه نو دی ولاړ دی تمام وزرا ورالل هر سره یې ځان له قبضه کړل لاسونه یې پې کېښودل اخر کې چې کم دی نو خلک ایاز ته ګوري چې دی به څه کوي نو دی لاړ د محمود غزنوي په سر باندې لاس کېښود نو خلکو وخندل وی په ده باندې څه کوي دومره قیمتي چانس و خلک ورالل قیمتي اشیاء قبضه کړل او دی اخر کې لاړ د محمود غزنوي په سر باندې لاس کېښود نو محمود غزنوي خو پوه چې دا یو هوښیار کس دی ورته وی ایازه ولې داسې وکړل هغې بادشاه ځکه مې وکړل چې چا یو سیز چا بل یو سیز قبضه شو ما یې داسې جامع سیز قبضه کول غواړي چې را ټول زما شي نو ما یې دار سره خو د بادشاه دی او چې بادشاه زما شو نو دار سره زما شو نو اوس چې الله تعالی فرمایي چې والصوم لی وانا اجزا به روژه زما دپاره ده او زه د دې بدلیمه نو چې الله ستا شو نو بیا خو د هر سره ستا شول به هر کیف مخکې بیا چې کوم دی نو فرمایي والصوم جنة من النار روژه دا د اور نه چې کوم دی نو ډال دی ډال په ذریعې سره انسان ځان د دشمن نه بچ کوي
نو دغه شانتي د روژې په ذریعې سره چې کوم دی نو انسان د اور نه بچ کیږي. او بیا مخکې فرمایي ولخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. داسې جمله چې کوم دی نو بل حدیث کې هم تېره شوې وه ولخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. دا د روژهدار یو انعام دی چې د روژهدار د خولې بدبوی چې کم دی کم چې د لوږې په صورت کې د معدې نه راخیږي اطیب عند الله من ریح المسک الله ته د مشکو د خوشبوی نه زیاده چې کم دی نو محبوبه ده. نو په دې وجه باندې موږ اول درس حدیث کې ولو هلته هم داسې جمله راغلې وه موږ ویلو چې د خولې نه کومه بدبوی نه مطلب دا دی چې کومه الله تعالی ته د مشکو نه زیاته خوښه ده دا د معدې د خالیوالي په وجه باندې چې کومه بدبوی بر راخیږي هغه ته مراد دی د غاښونو نه دی. نو موږ د مسواک مطابق ویلو چې مسواک وهل په روژه کې دا ممنوع نه دي. بهر کیف مسواک والو مسله چې کوم دی نو دا ده چا پکې قید لګولی دی د زوال نه مخکې او د زوال نه وروسته. چا ویلي د زوال نه مخکې مسواک وهلی شي او کله چې زوال وشي یعنې ماسپخیل نه پس بیا مسواک مه وه ځکه خوله کې بدبویي پیدا شي او دا خو الله تعالی ته د مشکو نه زیاته خوښه ده. او چا پکې قید لګولی د لون مسواک او د وچ مسواک چې وچ مسواک وهلی شي لون او تر نشي وهلی او چا پکې قید لګولی چې نور ورځ کې وهلی شي د مازدیګر نه وروسته یې نشي. خو اصل خبره داره چې مسواک وهل هر قسمه کلونی او کوچی او هر وقت په روژه کې دا صحیح دی دا ممنوع نه دی. امام بانی پر رحمت الله علیه او د نور علماو چې کم دی فتوا هم دغه ده او پرې کې بیا د صحابي چې کم دی هغه فتوا د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجتهد صحابي دی د هغه نه چې کم دی یو تابعي فتوا طلب کړې ده موجم الکبیر کې هغه فتوا چې کم دی هغه موجوده ده. دی فرمای حضرت عبدالرحمن ابن غنم رحمت الله علیه مشهور تابع دی دی وی سألت معاذ ابن جبل ما حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ تپوس کو چې اتتسوک وانت الصائم ته مسواک وایي چې ته روژهدار قال نعم دوی او قلت ای النهار تتسوک مکمل مسله حل شوې ده چې چا قید قبل الزوال بعد الزوال مازدیګر نه وروسته لون مسواک وچ مسواک دا ټولې مسلې پکې حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ حل کړي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مجتهد صحابي دی. دی وی قال نعم دوی او مسواک وهم قلت ای النهار تتسوک ورځ کې څه ټیم ته مسواک وایي قال ای النهار شئتو ورځ کې چې مې کم ټیم خوښي ان شئت غدوة وان شئت عشیة که مې خوښي سحر که مې خوښې ماسپښین نه پس ماښام ټیم کې قلت فإن الناس یکرهونه عشیة ما وی خلک خو بد ګڼي ماښام په ټیم کې ماسپښین نه وروسته قال ولما وی دا ولې قلت ما ورته وی یقولون دا خلک وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. خلک وایي چې نه به وایي دا مسواک وروسته ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې د روژهدار د خولې بدبوی الله ته د مشکو د خوشبوی نه زیاته خوښه ده. فقال سبحان الله حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ سبحان الله خلک داسې وایي لقد امرهم رسول الله صلی الله علیه وسلم بالسواک نبی علیه الصلاۃ والسلام د مسواک حکم کړی دی او حين امرهم وهو يعلم انه لا بد ان يكون بفم الصائم خلوف وان استاکا او نبی علیه الصلاۃ والسلام چې سټیم حکم کو هغه ته خدا پته وه چې د دې روژهدار د خولې نه به بدبوی خیږي اگر کرې مسواک وایي نو د دې نه مطلب د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا چې د کم معدې نه چې کم دی نو دا بدبوی راخیږي کنه نبی علیه الصلاۃ والسلام د پته وکړې مسواک وموي بیا مغه بدبوی راخیږي. وما كان بالذي يأمرهم ان ينتنوا افواههم عمدا نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کم دی رسې نو چې خلکو ته حکم وکړي چې قصدن عمدن چې کم دی نو خپلې خولې بدبویه کي ځکه ما فی ذلک من الخیر شیء بل فی شر ځکه پرې کې هیڅ قسمه خیر نشته پرې کې چې کم دی نو شر دی په دې وجه چې کم دی مسله واضحه شوه چې مسواک روژه کې هر قسمه مسواک هر ټیم چې کم دی نو وهل دا سنت دي.
نو ځکه چې کوم دی نو فرمایي ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك او بدبوی د روجدار د الله په نسبت باندې دا د مشکو د خوشبوی نه زیاته خوښه ده. او بیا مخکې چې کوم دی د روایت په اخر کې دا روجدار ته څه نصیحت دی وان جهل على احدكم جاهل وهو الصائم او کس د جهالت کار وکړي یو کس تاسو سره څوک جاهل یعنی که یو جاهل ستاسو سره د جهالت کار کوي جګړه در سره کوي کنزل درته کوي وهو الصائم او دا کس روجداري نو دی جواب نه ورکوي کنزل دی نه کوي د هغه سره د جګړه نه کوي بلکې فلیقل انی صائم انی صائم پس دله پکار داري چې دا دی و چې زه روجدار یم زه روجدار یم بس دی ورته را خبر وکړي. نو که دا جاهل څه نه څه شعور او عقل لري نو دی په دې باندې پوه شي لکه یوازې خو دی روجدار نه دی زه هم روجدار یم نو دی به چې کوم دی نو منه شي. او که بیا هم هغه د خپلې خبرې نه ناوړي جهل کوي خو دله چې کوم دی نو نه دی پکار ځکه روجه دا یوازې د خوراک څښاک نه نه انشاءالله مخکې به چېرته کې یو حدیث راشي نو هلته بیا تشریح وکړو چې روجه دا د سترګو همي دا د غوږونو همي دا د ژبې همي دا د زړه همي دا د تمامو جوارحو روژه یوازې صرف خوراک او څښاک نه بهر کیف دې روایت کې چې کوم دی هغه د روجې د اجر تذکره وشو چې الله تعالی د روجې څه اجر ورکوي او د روجهدار دپاره د انعام ذکر وشو او د هغې سره سره چې کوم دی نو روجهدار ته د روجې په حالت کې چې کوم دی نصیحت وشو چې تاله د یو جاهل سره څه چې کوم دی نو کول پکار دي که هغه څه جهل کوي نو ته چې کوم دی نو جواب کې به څه ووایې انی صائم انی صائم نو الله تعالی دی د دغې روجې درې اجر مونږه مستحق وګرځوي او د روجې انعامات الله تعالی مونږ ته نصیب کړي او الله تعالی دی زمونږ سترګې زمونږ ژبه زمونږ غوږونه دا په روژه کې چې کوم دی نو په خپل حفظ و امان کې وساتي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.